अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। زه یم مصور مخلص او تاسو دا وخت ګورئ زما یوټیوب چینل سکول گر پلس. ډیر سټوډنټس مونږ د اسم معرفه قسمونه ویلو چې هغه اسم علم دی، اسم ضمیر دی، اسم اشاره ده او اسم موصول دی. اسم علم مونږ بیان کړو او بیا د هغې نه پس مونږ اسم ضمیر بیان کو. نن به ان شاء الله مونږ اسم اشاره بیانو. اسم اشاره سے شے دیں، یہ اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. اسم اشاره کې د یو کس طرف ته اشاره وي، د یو ځای طرف ته اشاره وي یا د یو څیز طرف ته اشاره وي. مثلا یہ کتاب، وہ قلم وغیرہ، په دې کې به دا یہ او وہ دا اسم اشاره وي. اسم اشاره کی اقسام. د اسم اشاره دو قسمونه دي، اسم اشاره قریب اور اسم اشاره بعید یا دور. اسم اشاره قریب څنګه چې د نوم نه ظاهره ده، دا د نږدې سیز یا کس د پاره یا ځای د پاره ویل کیږي. یہ اسم نزدیک کی چیز کی طرف اشاره کرتا ہے. اسم اشاره کې د نږدې سیز ته به اشاره کیږي. مثلا یہ د یہ نه به مونږ اندازه لګو یا ان یا اسنا چې دا اسم اشاره ده، خو دا اسم اشاره قریب ده. اسم اشاره بعید څه ته وایي؟ یہ اسم دور کی چیز کی طرف اشاره کرتا ہے. دا د لرې سیز یا ځای یا کس طرف ته اشاره کوي. مثلا وہ، اون، اوس وغیرہ. لرې کس د پاره چې کله هم مونږ دلته ګورو چې وہ دی یا اون دی یا اوس دی، نو دا به مونږ پوه شو چې دا اسم اشاره ده، خو اسم اشاره بعید ده. دینا پس به مونږ وایو اسم موصول. یہ وہ ناتمام اسم ہے جس کا مطلب پورے جملے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. دا هغه نیمګړی اسم دی چې کله پوره جمله ونه ویلی شي نو دا زمونږ په پویه کې نه راځي. مثلا جس کا کام، د دې نه مونږ ته اندازه ولګه چې دا نیمګړې خبره ده. جس کا کام اس جملے میں اسی کو سانجے، دا اوس مونږ سره یو دی ضرب المثل دی مونږ سره، خو مونږ نیمګړی وویلو. جس کا کام هم ته صرف راواخیستو نو دا اسم موصول شو. مونږ چې کله دا ورسره پوره وایو جس کا کام اسی کو سانجے، نو بیا به دا اسم موصول پاتې نشي. اسم موصول به دا شي او دا به شي اسم صله. نو د دې نه بغیر چې کوم دی دا نیمګړی جس کا کام دا نیمګړی شو، اسی کو سانجے دے جملے نہ بغیر. اس لیے یہ اسم موصول ہے. اردو میں جو، جون سا، جیسے، جس کا، جنہیں اور جو کچھ وغیرہ اسماء موصول ہیں. په اردو کې دا اسم موصول دی. جو، جون سا، جیسے دا ټکی چې کوم دی دا اسم موصول دی. اسم موصول صلہ کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے. اسم موصول نیمګړي جملې ته وایي او دې سره چې کله صله ولګولی شي نو دا خبره بیا مکمل شي. لکه زید کا غلام، دا اسم موصول شو. چې کله موږ پوره خبر ور سره وتړو بیمار ہے، زید کا غلام بیمار ہے، نو دا خبره دا جمله مکمل شوه. د لومبنۍ حصې ته اسم موصول وی او بیا ورپسې چې خبره په کومه فکره باندې موږ پوره کو هغې ته وی صله. ډیر سټوډنټس دا زمونږ نننی لیکچر، نوی لیکچر سره به انشاءالله بیا حاضرېږو. مصور مخلص اجازت ورکوي. د الله په امان.